حدیث مبارک کی راضی امام مسلم حدیث دی وی چې حضور مبارک په یو کال باندې د اعتکاف اراده وکړه چې زه اعتکاف تکینم. حضور مبارک نا چې کله ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خبر شوا وی چې اغم را له حضور مبارک نے د اعتکاف ته د ناس اجازه وغوښته. حضور مبارک له اجازه ورکړه. سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه خبر شوا چې عائشہ مبارکه خو اعتکاف تکینی او حضور مبارک له اجازه ورکړه. حفصہ مبارکه مراله رضی اللہ عنها وعلیها السلام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے د اعتکاف اجازه وغوښته. حضور مبارک له ورکړه. زینب رضی اللہ تعالی عنها مبارکه خبر شوا دریم بی بی ام المومنین چې عائشہ مبارکم کینی حفصہ مبارکم کینی زم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے اجازه اخلم. زینب رضی اللہ تعالی عنہا رالا حدیث مبارک نے نبی علیہ السلام مبارک نے اجازه وغوښته. حضور مبارک اغیلم اجازه ورکړه. دریو واړو له ورکړه. کله چې حضور مبارک اعتکاف کې ناستو د لپاره مسجد لراغی نو حضور مبارک په دغه مسجد کې څلور خیمه ولیدې. څلور خیمه دا لګیدلې وي. دا مونږ تاسو چې ځان تراسي په جمعات کې ځای جوړو چې نور خلکو نه ما او تا پناه یو غنه چې انسان په عبادت کې سي مشغول وي نو خیمه لګولې وي. بس چې حضور مبارک دا خیمه څنګه ولیدې څلور صحابه کرامو ته فرمایي چې دا خیمه څه شي دي. په حدیث کې الفاظ دادي فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضور مبارک غصه شو دا خیمه څه شي دي ورته فرمایي قربان یو د تاسو او درې د ام المؤمنین دی هغه د پارم لګولي. حضور مبارک ورته فرمایل چې سره د زما د خیمه څلور وړه لري کړي ختمه کړي وي. دا نن سبا چې خلک کومه خبره کا نن سبا لا بعض خلک تاسو پیژنئ چې زنانه به اعتکاف کا په مسجد کې به کا چې په کور کې اعتکاف نشي. دا خبره 100% غلطه ده. د هر زمانه د حدیث په تناظر کې خپل حکم دی. نن به زنانه اعتکاف کا په خپل کور کې به کا. دا حدیث د پیغمبر علیہ السلام دا کوم چې ما درته وی حضور مبارک د ام المؤمنین دریو واړو خیمه د مسجد نه ختم کړي دي. مسلم حدیث درې کړه دا خیمه زما عالم درې کړه او دومره حضور مبارک چې په دې کال باندې خپشو چې حضور علیہ السلام مبارک اعتکاف نه فرمایي پرې خود او بیا د دغه اعتکاف قضا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر روان د عید الفطر میاشت شوال المکرم کی سره د روزه نولو قضا پیغمبر علیہ السلام راو ګرځو. دا درې څلور خبرې د اعتکاف متعلق په حدیث کې داسې راځي. نو خزا اعتکاف بکا په خپل کور کې او سړی به اعتکاف کا په مسجد کې. وجه صدا بیشک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانہ کې با خزو اعتکاف په مسجد کې به کا خزه به عیدګاه لم راتلې د غټو د واړه اختر منزله خزه به جماعت لم راتلې په دې کې شک نشتا. خو ګورئ د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ دا صحابیہ دا فقیہ الامت تا. صحابه کرام بچی کله په مسله کې را بند شورا بل او پس پرده به اچانه پوښتنه کړه. عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک نبی پوښتنه کړه. دا داسې ام المؤمنین او زمونږ مور مبارک ده. دومره حضور مبارک دا په دین او په اسلام او په احکام او مسایلو کې ټرین کړي و. صحابه به تر تپوس کړه. هغه عائشہ مبارک فرمای حدیث دی د حضور مبارک د وصال نه پس خبره کوم. زما دا خبره واوري د حضور د وفات نه پس عائشہ مبارکه فرمایي په هغه زمانہ کې مم د زنانه په مسجد لتلی ولی د چا د ورو د صحابه او د ورو او حضور علیہ السلام فرمایلی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حضور مبارک فرمای بهتر زمانہ د زمانہ یعنی د زما او د صحابه بیا د هغه پسې بیا د هغه پسې
یعنی د تابعینو او د تبع تابعینو د درې زمانو ته نبی علیہ السلام څه ویلي خې زمانه یې ورته ویلي چې د هغې نه پس به بیا دروغجن خلک پیدا شي دروغ به وایي لکه نن سبا هم خلک وایي خلک یې منبر په سر باندې هم وایي بس دروغ دا دي چې فرمایي دا دروغ دي او پته نه لګي چې څوک فرمایي کوم ځای نه فرمایي څنګه فرمایي دا پته نور ته لګي بس کمای به شي تر وشي نو دی وجنا عائشہ مبارک فرمایي د صحابو د دور خبره کا د صحابو چې حضور مبارک ورته غوره زمانہ ویل وی چې کوز زمانہ کې رسول الله مبارک ژوندای وای او د صحابیاتو د زنانو دا تګ را تګ یا بهر ګرځیدل مسجد ته تګ را تګ یا لیدلای وای عائشہ مبارک فرمایي نبی علیہ السلام مبارک په پابندی په لګولې وای هغه زمانه خبره نو وس 1446 سال بعد په موږ په مسجد کې خزي کینو د فتنه او د فساد او مونږ زنانو له په کور کې تحفظ نه ورکړای نو په ادارو کې تحفظ نشتا په سکولو کې تحفظ نشتا په کالجو کې تحفظ نشتا چا یو غنټه 2 غنټو لاړی شي ولې تاسو ته ثابت نه څومره ظلم او زیاتای د زنانو او ماشومان سره کیږي نو یا الله سورې مسجد کې باغ کینی او هغه ته تحفظي په دې بنیاد باندې زوایما چې هغه زمانہ کې عائشہ مبارک فرمایلی کو حضور مبارک ژوندای وي خلک به په جماعت اوس زمانہ کې زیم کې یو صحابین ژوندای وي صحابي دا فتوا به ورکړی وي چې مسجدونو لا زنانت لل بالکل حرام او ناجایز دي چې دا ماحول یا قتل وي دا څه ماحول دی په کور کې د ننه په یو کمره کې خپل کور کې زنانت ته تحفظ نشته نو دی وجنا زنانه بچرته کینی په کور کې بکینی دومره ثواب ورته ملاویږي چې څومره ثواب انسان ته په جماعت کې ملاویږي د هر دور د هر زمانه خپل تقاضی نو دی وجنا حضور مبارک چرته اعتکاف پر خودای نه دی ها شل ورځې کړه دی دیش ورځې کړه دی یو ځل په دې بنیاد باندې سفر په بنیاد باندې حضور مبارک نه پاتې دی د هغې قضایا سره د روژو په شوال المکرم کې بیا راګرځولې ده